الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزادران سید الشهداء علیهم السلام، ټولونه مخکې زه ډېر اختصار سره تاسو ته خپل پیغام رسوم، خو مګر زه به دوره ویایم چې سلام وي هغه حسین باندې چې هغه دین دپاره کربلا کې خپله د اصحابو و د بني هاشمو و د خپلو بچیو د اولاد و د ورونو قرباني کربلا کې دین دپاره ویر کړله. سلام وي هغه حسین باندې چې هغه موږ ته د حریت درس راکړلو، د ازادۍ درس راکړلو، د غلامۍ لاره یې وښیله چې د غلامۍ زنځیرونه وشلوئ، خو مګر د ظالم و د جابر لاس کې لاس ور نه کوئ. دغې نارې سره که تاسې ما سره متحد وئ، هیهات من الذله، چې ذلت مونه ډېر ور یادې مولا دغې نارې سره چې نن موږ دلته ارجامه شوي یو. سلام وي دغو تورسارو باندې، سلام وي دغو سپین ږیرو باندې، سلام وي دغو جوانانو باندې، سلام وي دغو وړو بچیو باندې چې دوی کربلا هغه مکتب نه درس خسته دی و هر وخت ای حسین هغه جواب ته، ای حسین هغه نعرې ته چې هل من ناصر ینصرنا غږ کربلا کې کړی دی. دوی خپل مقاومت سره مولا حسین تر هر زمانه کې لبیک ویلی دی. دوستانو، ټولو نه مخکې موږ تاسې د کربلا د مکتب پیروکار یو. د 40 ورځه دی، هغه نه وروسته بیا سلام وي هغه مظلوم علي زین العابدین علیه السلام باندې چې هغه تراندو سره خویاندو سره هغه د لهود ورمنو سره د کربلا هغه د قربانۍ درس یې واخیستلو. سلام یې هغې مظلومې بیبي اولیای مکرمه بیبي باندې چې هغې خپلو اتشینو خطبو سره شام فتح کړلو، یزید یې رسوا کړلو. تاسې وکسوئ بیبي د یوه جمله وروسته خپلو حقوقو طرف ته رسوم. د بیبي د یوه جمله وکسه که نن مو تاسې عزادار وو، که نن مو تاسې د اهل بیتو پیروکار وو، که نن مو تاسې عهد کوو هغې بیبي سره چې هغه اوس ورور حسین قبر ته راغلی دی. ای ورور حسین قبر نه وي لاړه دی. وروره حسینه که ډېر تکلیفونه وو، که ډېر مصیبتونه وو، خو تا پیغام ما شام کوفې بازارو ته کلي کلي ته ورسولو. حسین مولا، ما حسین وروره ډېر ظلم و، ډېر ستم و، خو مګر ما کومه جمله د کوله بطامیان وروسته شکیر هغه مسیح بینوي، خو د یوه جمله درته کوم. تاسې واورئ ځوانانو، 40 ورځه دی، نن هغو شیو باندې لعنت وکوئ چې موږ ته بیبي هغه درس راکړی دی. هغه کوم یو درس دی چې کله یزید دربار کې بیبي یزید سره مخامخ شوله، یزید مولا یزید نه پوښتنه وکړله، بیبي نه یې پوښتنه وکړله، مولا سجاد نه یې پوښتنه وکړله، مولا سجاد نه یې پوښتنه وکړله، خو زه به هغه پوښتنه نه ښیم، زه به یې بیبي پوښتنه وښیم. بیبي نه چې کله یزید لعین پوښتنه وکړله، بیبي دا ته وایه تاسو سره ډېر ظلم چېرته وشولو. بیبي یوه جمله ورته ادا کړله، که د 40 ورځه دی
اندغی جملې سره لکه څنګه قوم اتفاق و اتحاد سره روان دی انشاءالله منشیاتو باندې به لعنت کوو فحشیو باندې به لعنت کوو دوستانو نن دښمن څه تا نه ګبرای دی هغه د اتحاد و د اتفاق وجه دی بیبي ته کومه جمله وشوله هغه کسان څنګه ځوانان منشیاتو شکل کې خرپوي وشه لږ ځان ته سترګې وغړوه بیبي کومه جمله ادا کړې دي هغې ته سترګې وغړوه بیبي نه یې څه کله پوښتنه وکړله چې تاسو ډېر ظلم چېرته وشولو بیبي عجیبه جمله ورته ادا کړله موافي د نه غواړم مصایب وروسته کېږي خو بیبي د ورته وایي چې ما سره به ډېر ظلمونه شوي وي کربلا نه وروسته یې تا درباره پورې خو ټولو نه غوړ ظلم ما سره دا دی چې د علي لور زینب یې تا غوندې کې شرابي مخکې ولاړه دی دوستانو هغه ځوانان هغه کسان چې هغه په ډرونه منشیات راوړي آیا که ته د علي پیروکار وې که ته د بیبي پیروکار وې دا جمله یاد وساته نوره ځوانان منشیاتو شکل کې ما خرپوه فحشیو شکل کې ما خرپوه نن ورځه بیبي سره د عهد ورځه دی هغه بیبي چې کربلا نه روانه شوله کله اول قدم یې اوښ ته واخیستلو بیبي اوښ کجاوې ته وختله قرآن آغاز یې اول وکړلو قرآن ابتدا سره بیبي روانه شوله دا کردار زینبیه دی پکار دی چې موږ ته هر وخت زبان باندې قرآن ذکر وي د الله ذکر وي د اهل بیتو ذکر وي توسلات مو وي ذکر کې دا ونی یو چې نن څلوېښتۍ ورځه تېره شوله لاس ورځې وروسته څلوېښتۍ وځي بیا مو څه زده وي هغه کوو نه کابر ورځې پورې جنکندانه پورې مو تاسې د دین زنځیرو کې تړلي یو دوستانو بس خپلو حقوقو ته راترڅوم ډېر اختصار سره وکسوی الحمدلله کله دښنو طرفه نه سازشونه جوړ شوي دي مشکلات جوړ شوي دي خاص کر دغې قومې دپاره توري قوم دپاره دغه ځوانان چې کربلا مکتب نه درس خسته دی د کربلا درس سره منسلک دي مربوط دي هغه وجې نه هر سازش توري قوم ځوانانو سپین ږیرو مشرانو خپلې مقابلې سره هغه سازش چې کړی دی ناکام کړی دی آینده به هم ناکام کوو واوروئ نن بیا هم مختلف قسم ته ملکي سازشونه جوړېږي هغه بیل څنګه یوې غلې شکل کې پاس شولو پارلیمنټ نه لاړلو سینټ ته سینټ نه لاړلو چېرته لاړلو صدر ته مګر صدر ته به زه دا وایم چې خدای تانې برکات کېږدوه چې هغه بیل در واپس واستولو رد کړلو خو بیا هم دا د علماو هغه د اتفاق و د اتحاد حق و آواز و چې هغوی مو چات کړلو چې یکم ربیع الاول باندې به دا ټوله پاکستان شیعه اسلام آباد ته راټولېږي پارلیمنټ نه به ګیرا کوي لکه څنګه هلته نجاپ علي هغه وویلل که چیرې دا بیل واپس نه وی شوی بیا هم یکم ربیع الاول ته انتظار کوئ کوم اعلان وشي کیدای شي دوباره اعلان وشي یا یوم تشکر حوالې سره خو همو که دا بیل دوباره بیا مغه طرف ته لاړلو بیا به ټوله دا 8 کروړه شیعه پارلیمنټ ته جمع کېږي زه به نجاپ علي هغه جمله ادا کوم چې بیا به پارلیمنٹ باندې د علمدار جنډا لګیږي انشاءالله الحمدلله دا دی ټوله د پاکستان سوره علما تنظیمونه دي MWM والا شیعه علما کونسل والا اندیشان سره ډیر زیات سوره علما او تنظیمونه دي چې هغوی بهترین مقابله وکړله مقاومت یې وکړلو هغه واجې نه هغه پریشر واجې نه هغه بیل چې شولو واپس شولو بیا هم آینده پاته نه لګېږي خو مګر دا حکمران د واوري ایمو دا پیغام ده دغه حکمرانو په ذریعې چې دلته ولاړ دي ایمو د چیف آف آرمی سټاف
جناب آصف منیر ته دا پیغام ورسیږي څه موږ دهشتګرد نه یو، موږ دغې علاقې کې د پرامن زندګي تیره مو کړې ده، اوسه پورې مو د جنګ پهل چېرته نه دی کړی. خو حکمرانو تاسې واورئ، تاسې ته کوم غلط رپوټونه ملویږي، لږ غوندې کې صحیح تحقیق ووایئ. دا شیعه قوم دا محب وطن قوم دی، خپل ملک سره محبت لري، کشمیره پورې وینه تاله دی، مختلفو پاکستان شهرو باندې دغه توري قوم وینه تاله دی، بیا دغه ملک دفاع وکړو، دا ملک به ساتو. خو زه هم اخري دیمو د کار می کوم حقوق دی څنګه کې لکه کمیشن حواله څخه خبره روانه ده، مو انتظامیه نه، پاک پاوج نه، او ډي سي صاحب ډي پي او صاحب نه دا مطالبه نه کوو چې موږ مطالبه وکړو، خپل حق مو دی، خو د حق مطالبه بیا خپل تکات څه کوو، خو دوی ته داسې وایو څه 2 وارې او 3 وارې کمیشن ترې طرف ته لاړلو، هغه ارواپاس شولو، څه کله هلته اف ای آر وشي هغه اف ای آر باندې بیا عمل نه کېږي، خو که کله بیا مو یوه وړه غوندې کې خبره وي هغه نه اف ای آر وشي، هغه اف ای آر کې بیا فوري ګرفتاري کېږي. او حکمرانو مو تاسو سره مدد کوو، که کوم ځای کې کمزوری وي، تورای قوم د ثمرګلی دی، توري قوم نه بیا مدد وغواړه، خو یې تا ملګرتیا مو کړې دی، بېګامه کړې دی، نن یا کوو سبا یا کوو، خو که بیا داسې په دا اف ای آر مو ملي حل کېږي نو بیا خو اف ای آر نوریا ډېرې پکار دي، خو اما اف ای آر د مسلو حل نه دی. راشه میز نه مو دسه ناست یو، مو د نه تخلي نه یو، مو د نه فرار نه کوو، بېګایه دسه ناست وو، نن د سکینو سبا یا د سکینو، اما که میز کې ما سره څه ثبوت نشته دی، څه ما سره حقایق نشته دي، څه کاغذات مال ما سره نشته، بیا غږ نیوکه چې توریه قوم دغه ځای کې کمزوری، خو الحمدلله نن تورای قوم خپلو حقوقو ته ولاړ دی، هغه دې شکل سره ولاړ دی چې تورای قوم خپلو حقوقو نه ثبوتو سره کاغذات مال سره مطمئن دی. و دې سره د ګلګت و د بلتستان والا کومه مسله جوړه ده چې هغه د بیل واجې نه جوړه شوله، مو بله ورځې مطالبه کړې وه، خو بیا مو د دغه حکومت شکریا ادا کوو چې مو وړه خبره یې واورېدله، فورا هلته یې جرګه واستوله، وفد یې واستولو، علما او شیعه او سني. خو زه به دا ویم دغه حکمرانو په ذریعې څه کسه دغه بیل کې دا نه دی چې ټوله سني دغه بیل حمایت کوي، هغه اهل سنت علما چې هغه اهل بیتو شان منلی دی، اهل بیتو عظمت منلی دی، اهل بیتو عظمت نه خبر دي، او ټولو نه اول درجه چې الله ورکړي دی هغه اهل بیتو ته ورکړي شوي دی، هغه نه بعد بیا اصحابو ته درجې ورکړي دي. مو د اصحابو عظمت قایل یو، د اصحابو عظمت مو کړی دی، بیا کوو، احترام یې کړی دی، بیا کوو، هېڅ کې څنته ټول پاکستان کې دغو محرمو کې په لکونو مجلسونه وشول، چا به چا نه د توهین خبره نه وي اورېدلې، خو افسوس سره ګلګت کې بله ورځې یو لعین راوتلی دی قاضي نثار، چې هغه اهل سنت سره تعلق نه لري، نمای ځان یې اهل سنت چې ښي دی، هغه یو مفتي ځان ته یایي، خو زه به داسې وایم چې هغه یو نصیبي دی، هغه د اهل بیتو دښمن دی، چې هغه د زمانې مولا شکل کې کومه ګستاخي کړې ده. مو د دغو حکومت په ذریعې، وفاقي حکومت په ذریعې، چیف آف آرمی سټاف په ذریعې هغه فورا ګرفتارۍ مطالبه ده کوو چې هغه د فورا عمر بر گرفتار شي. ویلې هغه ته پاته نشته دی چې هغه امام چې هغه کله راشي هغه زیات اهل سنت علماو کتابونه روایاتونه ډک دي چې ټوله دنیا به عدالت او انصاف نه ډکوي. ای قاضي نثار که چیرې ته د امام شکل کې داسې ګستاخي کوي، بیا یو داسې میدان وښیه، هغه میدان ته روزه، بیا به مو خپل علما د سکینه و تا علم پاته به ولګېږي، بیا د مو علماو علم پاته به ولګېږي. ایمو خپلو علاقو کې امن غوښتی دی، امن د غواړو، هیڅ قسم ته مو بد امني نه دی غوښتي. بار حکومت سره مو تعاون کړی دی، بیا یا کوو، خو زه موجوده حکومت ته، پاک فوج ته، برګیډیر صاحب تا غېږو ته یې رسوم
کمانډنټ صاحب یې توغ وی ګوته رسوم डी सी صاحب یې توغ وی ګوته رسوم डी پی او صاحب صورت دالته ادارو والا ذمہ دار کسان ناست دي په یو طرف ته کوم د طالبانو نقل و حرکات شروع شوی دی دا ډیر افسوسناک دی آیا توی سره تکات شته تو سره فور شته مگر ته ویلې خاموش یې که غواړې څه بیا مغه د 2007 والا مسله جوړه شي نو بیا به دا کور مر ټوله نه کې خو مو اول نه امن وخت دی مو هغه اهل سنت مشران څه درې څلور ورځې مخکې یا مو سره بیتي کړي دي مو نه مدد وخت دی څه هغه مو نه مدد غواړي او حکمرانو واوروئ ای تا ذمه داري دی څه که لګام ورچوي طالبانو خولې ته لګام ور واچوه که مخته در پرېښللو 2007 کې توري قوم کوم در سبق طالب ته خیال دی هغه نه به بدتر سبق ته خیال شي باز گرمی ده خو بیا هم اهل سنت هغه مشران چې موږ دوې درې ورځې وروسته یو ټایم یخی دی هغوی ته مو داسې وایو چې هر کله ته غواړې راشه ته که حکومت منځ کې کردار نه ادا کوي ارڅه راشه مرکز کې مو دعوت درکوو ایتای تحفظ هم ذمہوار یو ایتای سکیورٹی هم ذمہوار یو ایتای خوراک چپاک اشپی هم ذمہوار یو عزت دیر کو ارڅه لږ خپلو منځو کې نږدې شو خو که ایتا صفو ته هغه دریم لاس در نوتی دی چې هغه اهل سنت سره تعلق نه لري هغه نصیبیان دي او اهل سنت ورونو هغه نصیبیان خپلو صفو نه وباسئ و الا که ومو نه بسل بیا د مو یو وارې دا وطن داسې شکل کې که څه کیدای شي دا وطن بیا یو وارې خرابي جوړ شي خو مګر مو هم نه غواړو چې دغه وطن کې بدامني جوړه شي ایمو ځوانان دي ایمو بچي دي ایمو یونیورسټیو کې ځوانان دي کالجو کې دي سکولو کې دي مو نه غواړو چې دا ځوانان یو وارې بیا وینو کې رنګین شي هر دوه طرفه نه غواړو خو مو حکومت نه د فوج ذمہ داری دی سرحداتو تحفظ کوله فوج نه مو دغه پر زور مطالبه کوو چې کوم ځای کې د طالبانو حرکات هغه د فوراً بند شي اوس به یوې خبرې خیانت وکوم که ذکر نه کوم څه بار بار د ذکر کیږي دا هم حکومت باندې یو سوالیه نشان دی و ذمہ داری دی تر اسکول والا کوم کیس شوی دی هغه بېګناه مظلومان هغه د علم و د کلم و د کتاب علی شهدا هغه بېګناه غریبان مزدوران چې هغوی هلته تعلیم والا کور جوړولو هغه د تعلیم والا خونه جوړوله هغه د علم و د کلم والا هغه استادان چې هغوی هغو کسانو ته علم ورکولو هغه بچیو ته علم ورکولو خو مګر نه یم خبر د څلوېښتۍ ورځې د ځان الفاظ وشه نه شم د کولی چې دا څنګه خلک وو چې تا ته یو استاد لګیا شي هغه تا ته علم دیر کوي او ته هغه سره بیا یو شاګرد شکل کې کوم سلوک کوي نه یم خبر ته لږ خپل نسل نه پوښتنه وکړه چې د چا نسل یې زه به دا وایم چې کیدای شي بیا هم مطالبې کوي چې سکول خلاص شي مو حکومت وخت نه دا پر زور مطالبه کوو چې هغه سکول چې هغه کې ظلم شوی دی قتل شوی دی بنو جیل کې یو کو یو چې هغه ته یوه قیدي ځوان وغورځولو هغه اوسه پورې قید دی هغه کویو قید دی چار چاپیر زنځیرونه تنه تاو دي طالب چولی دي دا سکول زندګۍ بر د پکار دی قید شي مسمار د شي ویلې علم هغه چا ته ضرورت دی
څنګه علم سمینه لري علم نه خبر وي تعلیم نه خبر وي خو مگر کومو تاسو علم سمینه لرو هغه دی واجنه لرو چې رسول الله حدیث په مطابق چې زه د علم شاهر یم مولا علی دغه علم دروازه ده چې کله د مولا دروازې نه څوک علم ته راشي او هغه بیا علم بعد نه کوي بعض د دوستانو اخیری زه تاسو ته د اتفاق او د اتحاد پیغام درکوم څلوېښتې ورځې ده هر څوک دغه نارې سره مو تاسو خپل نفرتونه خپل بګوړې خپل زیدونه خاص کا 40 ورځې ده خدای د پاره ټولو ته دا زه ریکویسټ کوم سوال کوم نه ټوله تنظیمونه ارجام دي مرکز کې د اتفاق او اتحاد سره یوه پالیسي جوړه ده بغې باندې مخته عمل کیږي خو کورمیوالو مختلف قسم ته شمیلتونه پراته دي صحراواني پراته دي سمه خبره شنوي طبيعه ټوپک سره وروتلی خدای د پاره که څوک د مړ کالو خو 15 ورځې بعد بیا یم هغوی خبرو ته به کیني مار خلوی دا ټوپک مار خلوی یو بل په خلاف هغه اقدامات ما کوئ څه کابر دا خرابېږي قیامت دا خرابېږي خدای د پاره ابهام و تفهیم سره کلو کې به مشران وي علاقو کې مو مشران شته قومو کې مشران شته هغو مشرانو طرف ته رجوع کوئ خو هغو مشرانو ته مو درخواست کوو څه مشرانو تاسو یې خدای دپاره الهي قدم هغوی منځ کې کېږدوئ ایجیب د کولې سوچ ما کوه رشوت خستلې سوچ ما کوه خلاتو خستلې سوچ ما کوه کابر دپاره هغوی کې خواري وکړه قیامت دپاره هغوی کې خواري وکړه حسین پاره هغوی کې خواري وکړه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته